نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د سوره ال عمران دریم آیات شروع. د دریم آیات مضمون داو الله جل شانه وایي چې الله داسې ذات دی چې پر تا باندې د کتاب نازل کړي چې هغه د ده څه چې کوم مخکې دي د هغو تصدیق کوونکی دی. دا کتاب د خپل مخکینیو څه تصدیق کوونکی دی، یعنی د ده څه مخکې چې کوم کتابونه دي یا کوم صحیفې دي یا د انبیاو کوم تعلیمات دي د هغو تصدیق کوونکی دی. او الله تورات او انجیل نازل کړي دي. نو په مخکینیو کتابو کې که چیرې پر تحریف نه دی پاته د هغو تصدیق کوونکی دی. بل د مخکینیو په تصدیق کولو کې یوه معنی چې د وخت د کمی په وجه موږ نو ویله هغه دا دی چې انسان د دې دلیل سر خلاصېده وکړي په دې دلیل باندې الله جل شانه د عبادت حقدار دی، معبود دی، په دا کائناتو کې مالک و خالق و بادشاه او قانون ساز هغه صرف الله دی. د هغه یو دلیل دا دی چې الله همیشه ژوندی پاتې کېدو والا ذات دی او معبود هغه څوک جوړېدلی شي چې دا صفت کوي. د الله جل شانه سماسي او دا صفت په بل چا کې نشته. او دارنګه القیوم الله د ګرد کائنات سمبالولو والا ذات دی. دی موجوده ذات چې ګرد کائنات ته وجود ورکوي، ګرد کائنات هم د ده پر وجود ولاړ، دا صرف د الله صفت دی. او معبود هم دی څوک جوړېدلی شي دا صفت کې پکښي. نو دا دوه دلیل سولو. دریم دلیل دا دی الله جل شانه وایي چې د تیرو کتابو یعنی په اسانه پښتو په ساده پښتو مطلب کې چې وایي چې دا وخت تر دې وخت خو دا وخت تر دې وخت پورې خو چې د دنیا کم معتبره برګزیده په کردار او په اخلاق باندې صفا شامل خلکو یعنی انبیاء کرام دا هغو دا وخت تر دې وخت د هغه دعوت دی. اوس انسان په دغه دلیل کې د لږ په ګهرایي باندې سوچ وکړي. ګوره د حضور صلی الله علیه وسلم پورې د انبیاو تعداد 1,40,000 کم و بیش تعداد علما بیانوي. نو انسان که د هغه زمانې چې کوم انسان دی نه د شاګردۍ نسبت جوړېدي د یوه د بل نبي سره، نه د کتابو رواجولو، نه د تصنیفو رواجولو، نه دارنګه ډیجیټل رابطه کېدلی شوه واټساپ و بل ویب سایټ دا یو شی نه ولو. نو داسې نبیان راغلي دي چې د هغو په مابینځ کې 100 کاله فاصله راغلې ده. داسې نبیان راغلي دي چې 500 کاله، داسې نبیان راغلي دي چې 2000 کاله. داسې هم سوي دي چې په زمانه کې یو نبی راغلی دی بیا د ده سبا 300 کاله په هغه علاقه کې بل نبی نه دی راغلی، 800 کاله په هغه علاقه کې بل نبی نه دی راغلی، بیا بل نبی راغلی دی. اوس انسان ودا ته سوچ وکړي چې د دې نبیانو خبره سره یوه وه، د دې نبیانو دعوت چې کوم د توحید غو هغه یو. ګوره په لمنځو، په روژو، په زکاتو په دې کې به خود فرق راغلی چې دای دونه زکات دی، دای دونه روژې دي، دای دونه لمنځ دی. لیکن چې کوم مرکزی دین دی، مرکزی چې د دین کوم مضامین دي، کومه دعوه ده چې د الله جل شانو سماسي او بل څوک د عبادت حقدار نشته. او دارنګه آخرت دی، د آخرت پر بنیاد باندې به موږ د دنیا زندگی تیرو، بیا په آخرت کې حساب ورکو. دا د انبیاو د کوم دین چې دی دین دغه دوی و درې خبرې دي. دا د یوه نبي غم دا بل نبي سره نه دی بدل. نو سړی سوچ وکړي چې یو وارې خو دا فرق نه کې راتلل د دې خبرې د حقانیت او د صداقت دلیل دی چې په دونه فرق باندې دونه زمانه په مابینځ کې راتلل او د هغه باوجود یو فرق نشته. حالانکه نه یو نبي د بل شاګرد دی، نه یو نبي د بل نبي کتاب کتلی دی، نه یو نبي د بل نبي سره رابطه کړې ده، نه دغه تعلیمات پر بل بنیاد کتلی دي. دارنګه یو نه دوه نه په زراو نه په 80,000 په 80,000 واره دا پیښې سوي دي. دغه نبیان د یوه نبي د بل نبي سره ذره برابر تعلیم نه دی اخیستی، ذره برابر رابطه نه ده سوې، ذره برابر حال نه دی په سوي. بیا هم دا خبره څنګه سره یوه ده؟ او بیا غټه خبره ده چې 1,40,000 کم و بیش دا خو غټ تعداد دی. د دومره غټ تعداد خلک پر یوه خبره باندې راجمع کېدل د خبره چې هغه صحیح نه وي دا خو لا محاله ناممکنه ده، دا خو یقیني ناممکنه ده. بلکې د دونه غټ جماعت پر یو خبره جمع کېدل دا د دې خبرې د حقانیت دلیل دی. نو قرآن دا وایي چې د توحید چې کومه دعوه ده دا د تمامو انبیاو د تعلیماتو ثابته خبره ده. نو په دې وجه باندې الله جل شانو د عبادت حقدار دی، د الله سماسي او بل څوک د عبادت حقدار نشته. د نن چې کوم سبق دی
او نن چې موږ کوم آیات وایو د سوره ال عمران 3 نمبر آیات دی یا بلکې که سوره مقطعات ورسره شمار کې بیا 4 نمبر آیات رالی من قبل هدى للناس دا تورات و انجیل الله جل شانه نازل کړي دي من قبل هدى للناس مخکې دا هدایت و د خلکو دپاره وانزل الفرقان بیا الله جل شانه فرقان نازل کړي فرقان معنی د صحیح او د غلط په مابینځ کې فرق کولو والا د حق او د باطل د فرق کولو دپاره یو معیار یو پیمانه چې پر هغه باندې حق او باطل سړی معلوموي ان الذين بشک هغه کسان کفروا چې هغه کفر کړی دی بآیات الله د الله د آیاتو لهم عذاب شدید د هغو دپاره سخت عذاب دی والله عزیز ذو انتقام او الله جل شانه چې دی د زبردست اقتدار مالک دی بالادسته ذات دی ذو انتقام د بد عمل بدله اخیستلو والا دی ان الله لا يخفى عليه بشک الله داسې ذات دی چې یقیني طور پر د باندې یو شی نه دی پر د دسه یو شی نشي پټېدی فی الارض نه په مځکه کې ولا فی السما نه په اسمانو کې هو الذي الله غذات یصورکم چې استی صورتونه جوړی تی ته شکل درکړی دی فی الارحام پر رحمو کې کیف یشاء چې څرنګه دی وغواړي لا اله نسته د عبادت لایق الا هو مگر صرف دی د اله معنا موږ ویل د عبادت لایق دا معنا د بندګۍ لایق چې انسان بنده سي داغه حکم ومني داغه خبره ومني داغه پر مرضی وچلیږي د دې د معنا چې مالک بادشاه قانون ساز هغه بل څوک نسته د عبادت حقدار بل څوک نسته الا هو مگر صرف دی العزیز دی د زبردست اقتدار مالک دی یا دا معنا چې بالادست دی د خپل فیصلو پر نافذ کولو باندې قدرت لري زبردست طاقت لري الحکیم د حکمت والا دی د لوړي درجه د ډېر لوړي درجه دانایی او د حکمت والا ذات دی په دې آیات کې چې دی اول خو د تورات او د انجیل په باره کې الله جل شانه وایي چې دا په مخکې زمانه کې د خلکو دپاره هدایت و الله جل شانه فرقان هم نازل کړي د فرقان څه چیش مراد دی بعضې علما وایي چې د دې څه تمام آسماني کتابونه مراد دي بعضې علما وایي چې د دې څه معجزات مراد دي چې د توراتو د انجیل او دارنګه د نور آسماني صحیفو او د انبیاو تعلیماتو سره الله جل شانه آسماني کتابونه دي که آسماني تعلیمات دي که آسماني مذاهب دي د هغو د تایید دپاره معجزات هم را نازل کړل دا معجزات چې وو د انبیاو په باره کې د دغه فیصلې معیار ولو چې ته د انبیا غلط دي که صحیح دي نو چې معجزات دي د دې د معنا ده چې د انبیا صحیح ولو او بعضې علما وایي چې د فرقان څخه مراد قرآن دی ولې د قرآن یو نوم چې دی هغه فرقان دی فرقان معنا فرق کولو والا لیکن د فرقانو د فرق فرقان او فرق دا دواړه په معنا کې سره نږدې الفاظ دي فرقان هم هغه شی چې یو دوه شان سره جلا کوي فرق هم هغه شی چې یو دوه شان سره جلا کوي لیکن فرق چې دی فرق هغه عام دی هر ځای چې دوه شان سره جلا کوي نو وایي د دې په مابینځ کې فرق ده دی او فرقان چې دی هغه خاص دی د باطل و د حق په مابینځ کې فرق کولو والا خاص د باطل و د حق په مابینځ کې فرق کولو والا ته فرقان وایي و هر فرق کولو والا ته فرقان نه ویل کیږي و هر فرق کولو والا ته فرق ویل کیږي فرقان نه ویل کیږي نو د فرقان څخه مراد صحیح قول دا دی چې قرآن جن مراد دی ان الذين كفروا بشکا کسان چې انکار کړي بیا آیات الله د الله د آیاتو څخه مراد یا خو معجزات دي یا د الله د کتابو آیاتونه دي لهم عذاب شدید د دې لپاره سخت عذاب دی والله عزیز ذو انتقام الله جل شانه چې دی عزیز دی بالادست ذات دی د زبردست طاقت او قدرت مالک دی ذو انتقام د بدلی اخستلو والا دی دلته د الله جل شانه صفت عدل الله جل شانه بیانوي لیکن د دې په ضمن کې الله جل شانه د عیسایانو تردید کوي مخته ان شاء الله دغه خبره بم راسي چې دا بار د عیسایانو د تردید ضرورت ولیدي هغه بم مخته راسي که خدای کړی ول نو د الله جل شانه د ذات په باره کې د عیسایانو دا عقیده ده چې الله جل شانه ډیر مهربان ذات دی ډیر رحیم او رحمان ذات دی او الله جل شانه څنګه سره درې جزء دی عیسی او جبرئیل او الله دا درې سره ګډ کې بیا یو خدای جن جوړیږي نو دا د بندگانو چې کومې نافرمانی دي کومې ګناوې دي د دې د سزا لپاره د الله جل شانه د صفت رحم تقاضا ده چې دا معاف شي اوس د ګناو معافیده څرنګه کیږي نو داغه خو دا طریقه ده چې بخښه وسی او داغه دا طریقه ده چې کفاره ادا شي داغه دا طریقه ده چې سزا ورکول شي
دا سزا د خدای پاک د رحمت د صفت سره مناسبه نه او دا د خدای پاک دپاره بد کار یو قسم. نو الله را ولاړ سو، نعوذ بالله نعوذ بالله، په کفاره کې د خپل ځان چې عیسی علیه السلام قتل کی، وایي دا کفاره ده د بندگانو د ګناو. اوس چې بندگان کومې ګناوې کوي د هغه ګناو یو حساب کتاب به د بندگانو څخه اخیستل کیږي. الله جل شانه په قرآن کې بار بار د عیسایانو د دې عقیدې تردید کوي، یا د دنیا د نورو اقوامو د دې عقیدې تردید کوي چې خدای پاک رحمان دی، رحیم دی، غفور دی، ودود دی. خالی دغه صفات نه دي کې دا بیا نقص دی که خالی دغه صفات دي، بلکې د الله جل شانه سره د عدل صفت هم دی. د الله جل شانه سره دغه صفت هم شته چې د جرم او د ظلم بدله واخلي، د جرم او د ظلم والا ته سزا ورکړي او د ښه عمل والا باندې مهربان شي. نو الله جل شانه عادل هم دی، الله جل شانه انصاف کول والا دی. په دې وجه باندې د خدای په باره کې دغه تصور ساتل چې دون رحمان و رحیم دی چې د بندگانو د ګناو د پاره اخر ګسه کفاره کی، نعوذ بالله دغه ځان و پانسی ته وخیزاوي. دا د خدای پاک په ذات په باره کې ډیره غټه بیادبي ده. مخته الله جل شانه فرمایي ان الله، بېشکه الله داسې ذات دی لا یخفا چې نه دی پټ پر ده باندې، نسي پټېدی د ده څه شیون یو شی فی الارض، نه په مځکه کې ولا فی سما، نه په اسمانو کې. دا د خدای پاک د علم کامل بیان دی. د الله جل شانه د ذات په باره کې د ډیرو انسانانو عقیده دا ده چې الله جل شانه چې دی په کلیاتو باندې خبر دی، په جزئیاتو باندې نه دی خبر. کلیات دا معنی باران کیږي، مځکه به سږ کال آبادي کوي او انسانان به تر دا ټیمه پورې، او دا رنګه دا د کلیاتو علم دی. اوس باران به څوک کیږي، چیرې به کیږي، د باران به بیا پیدا شي، تاوان به چیرې اړوي، دا رنګه مځکه فصل کوي، کم فصل کوي، څرنګه یې کوي، دا بیا د جزئیاتو علم دی. نو د ډیرو خلکو دا عقیده ده چې الله په کلیاتو خبر دی، په جزئیاتو نه دی خبر. قرآن دا وایي چې د الله جل شانه سره د مځکې او د اسمانو یو شی نشي پټېدلی. الله جل شانه په علم کې کامل دی او معبود هغه څوک جوړېدلی شي چې په علم کې کامل، په علم کې کامل صرف الله دی. نو معبود هم صرف الله دی. د خدای د علم چې کوم د حدبندۍ کوشش دی، دا کوشش لا فضول دی. لا یخفا، نه دی پټ علیه پر ده باندې شیون یو شی فی الارض، په مځکه کې ولا فی سما، نه په اسمانو کې، نه په اسمان کې جن پټ دی، نه په مځکه کې جن پټ دی. هو الذي، الله غ ذات دی، یصورکم چې ستی صورتونه جوړوي، ستی شکلونه جوړوي، فی الارحام په رحمو کې، کیف یشاء. د دې آیات سم سر خلاصولو دپاره یو څه خبره نوره ده، هغه به د سبا په درس کې انشاءالله وکړو. فیلحاله تفسیر ته تی خالی توجه ورکړي. الله هغه ذات دی یصورکم چې ستی شکلونه جوړوي، فی الارحام په رحمو کې، کیف یشاء څرنګه چې دی غواړي. دا د الله بل صفت دی چې الله جل شانه د زبردست قدرت والا دی. الله داستی وجود، داستی د جوړېدو اوله مرحله چې د مور په نس کې، د مور په رحم کې زندگی ده، دغه الله کوي. کیف یشاء څرنګه یې کوي چې الله وغواړي هغه رنګه یې کوي. که د رنګ په اعتبار راواخلې، که د نسل، که د ډانچې، او دا رنګه کې د پلار په واسطه کوي، کې بغیر د پلار د واسطې کوي. الله جل شانه تی پیدا کړی یاست د مور په رحمو کې. لا اله، نسته د عبادت لایق الا هو، مگر صرف دی دی. العزیز دی، بالادست دی، د فیصلو پر نافذولو باندې قادر دی، د خپلو فیصلو. الحکیم، لیکن خپل فیصلې څوک پیدا کوي، څرنګه یې پیدا کوي، د پلار په واسطه یې پیدا کوي، نه پیدا کوي، باران چیرې وري، چیرې نه وري. دغه هره فیصله چې الله جل شانه کوي هغه د حکمت سره سره کوي. په دې آیات کې د عیسایانو پر عقیده باندې یو قسم تردید دی چې الله خو هغه ذات دی چې تی د مور په رحم کې پیدا کړی یاست. نو عیسی علیه السلام هم الله د مور په رحم کې پیدا کړي. هغه معبود نه دی، هغه د خدای جز نه دی، هغه د خدای پاک بنده دی. نو دا د الله جل شانه د دریم صفت بیان دی. د څلورم، نو څلور صفات سلو چې یو همیشه ژوندی دی، یو همیشه موجوده دی، کائنات یې سنبال کړي دي، بل په علم کې کامل دی، بل په قدرت کې کامل دی. دغه صفات که په چا کې وو هغه معبود جوړېدلی سي، او دا صفات یقیني خبره ده د الله سما سي او په بل چا کې نسته. او یو نقلي دلیلو چې تمام انبیا دا خبره کړې ده، نو دا درواغ څنګه کېدلی سي دا دونه خبر او د دونه نبیانو پر یو خبره جمع کېدل. او دا رنګه قرآن چې دی د تیرو کتابو تصدیق کوونکی دی، دغه خبره چې قرآن کوي پر دغه بنیاد کوي. الله جل شانه دې د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.